اوس دوه خبرې دي. موږ عام طور باندې علم د سړي دپاره لازم ګڼو چې سړی به علم ته متوجه کیږي، سړی به علم دپاره اوځي، سړی به د علم ته بړې وهي، سړی به د علم دپاره وقف کیږي، سړی به د علم دپاره سفر کوي، سړی به د علم دپاره ځان د کوره وباسي، سړی باندې به موږ علم کوو، په خپل اولاد نارینه اولاد باندې به موږ علم کوو، په زنانه اولاد باندې د زنانه لپاره دین نشته. زمون په معاشره کې دا یو عام تاثر دی. مونږ وایو چې د الک د پاره تعلیم شته، د الک د پاره پوهه شته، د الک د پاره رڼا شته، د الک د پاره علم شته، د الک د پاره دین شته، د الک د پاره اسلام راغلی، د الک د پاره منځ راغلی، د الک د پاره روزه راغلی، د الک د پاره مسائل راغلی، د الک د پاره ځان پوهېدل راغلی، لیکن د زنانو د پاره د جنکو د پاره نه دی راغلی. موته دا وایو داسې نه ده. ګورې څنګه چې د سړي دپاره راغلی داسې د زنانه دپاره هم راغلی دی.